السلام علیکم. زما نوم محمد علي بختیار خان دی او نن زما ټاپک یوم شهدا ته سلامونه دي. یوم شهدا پولیسان موږ له قرباني راکړي، د خپل ځان فکر نه کوي او موږ له قرباني راکړي. دا پوره هفته د هغې د قربانۍ د شهید د دهشتګرانو سره جنګ کول لپاره دا هفته د هغې منل کېږي. یوم شهدا کله شروع شوې ده؟ دا د 1980 نه شروع شوې ده. د 1980 نه 2022 پورې یعنی کہ نن پورې شروع ده. په دې کال کې خو صرف 63 یعنی 60 او 3 شهدا پولیسان شهید شوي دي، خو د هغې د ټوټل د 2007 نه اوسه پورې ټوټل 1480 پولیسان شهید شوي دي. ډېر زیات نمبر دی، 1480 پولیسان شهید شوي دي. په دې کې ټول نه زیات پولیسان په 2009 کې شهید شوي. په 2009 کې 395 پولیسان شهید شوي، یعنی کہ 395. دا هفته دا غونډه د پولیسانو د شهیدانو لپاره منظوري کیږي. په دې شهیدانو کې هر قسم پولیسان شهید شوي، ایس پی نواله آئی جی پورې، ایس پی د حوالدار نواله آئی جی پورې پولیسان شهید شوي. پکې دا هفته موږ ته پکار چې موږ دې ته خراج تحسین پیش کړو د دې کور والا ته چې څوک یتیمانانو هغې ته موږ حوصله ورکول غواړو، د هغې همت ته داد ورکول غواړو چې هغې دومره مشکلۍ نه پس بیا هم دا خواهش کوي د هغې بچي د پولیسان افسران بچي دا سوچ کوي چې زموږ پلار روز سم مشن هغه به موږ کمپلیټ کوو. او موږ داسې نه پرېږدو، هغې دې جذبې سره خپل ملک حفاظت کوي، د 400 زموږ د ډسټرکټ حفاظت کوي او خپل پولیس ته لاړ شي. بل 400 کې د 22 لاک نه پاسه آبادي ده، د 22 لاک نه پاسه آبادي نو دې کې څومره پولیسان دي؟ صرف 1200 پولیسان دي. نو دې 22 لاک عوام بیا هم دا 1200 دغه کنټرول کوي، بیا موږ دې ته غلطې خبرې کوو یا بورا بلا ورته وایو. نو تاسو خپله سوچ کوئ چې 22 لاک عوام څنګه دې 1200 خلکه کنټرول کولی شي. بل دا چې دا کوڅو کې ستاسو سمګلینګ وشي، کوڅو کې ستاسو ډرګز دغه شي سپلای شي، دا خو د پولیسانو سره خو سره ډارې نه شي چې هغې تاسو له درشي او دغې کوڅو ته درشي. څه خبر خو ورته غیبي خبر خو ورته نه کېږي او نه ستاسو کوڅې ډز هم ستاسو کوڅو کې کېږي. ستاسو کوڅو کې چې یو بل کس ولي نو پولیسانو سره خو سره ډارې نه شي چې هغې پته ولګي چې دا چا مړې کړی، هغې بیا هم په سین باندې راشي او هغه غل قاتل پیدا کړي، تاسو له خدمت کې حاضر شي. بل دی دا سیلابونه چې راشي، دې کې پولیسان موږ ټول نه مخکې نو چې پولیسان راشي او د موږ مدد کوي. د دهشتګردۍ وخت کې هم د پولیسانو زموږ مدد کړو. د 1970 والا 2022 تک یعنی کہ نن دی هم صرف زموږ خدمت کړی او دهشتګرانو سره جنګ کړی دی. دې کې ډېر پولیسان شهیدان شو، ډېر زیات پولیسان شهیدان شو او بیا هم هغې هم دا جنګ جاري ساتو او ونه هېرېدل، د خپل عوام لپاره خدمت شروع کوم. څه پولیسان پکې بد دي خو غونډو ته موږ بد نه شو ویلی، زیات کر پکې ښیي، لکه څنګه دا ډي پي او سهیل خالد صاحب شو، دوی هم ډېر زیات پروګرس روان کړی دی. 400 کې د منشیاتو خلاف د نور کاروایي خلاف ډېر زیات دی کار کړی دی. نو کو دې کې موږ د پولیسانو حوصله افزایي کو، دې له موږ مینه محبت ورکړو چې کوم پکې غلط پولیسان یا بد پولیسان ورته موږ وایو، هغوی به هم زموږ د مینه چې وګوري هغې سره به ښه شي او بیا به هم ستاسو حفاظت کوي او د ښه والي طرف ته به راشي او د ملک حفاظت به کوي څنګه د نورو پولیسانو. انشاءالله 4 اګست باندې چې دا کم پروګرام ولاړ دی زه به هم خپل وزم حاضري به لګوم، ډي پي او سره به ملاویږم، ماشومان ته به ګفټونه ورکوم. انشاءالله زه به خپله بھرپور حصه ادا کوم. تاسو هم کوشش وکړئ چې تاسو خپل بھرپور حصه ادا کړئ. کو جون دو زه به تاسو سره بلې انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله.